أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما سورة بني إسرائيل هغه شروع باغی کی اول د سلورو خبرو ذکرو د ټول صورت خلاصه وا اولنۍ خبره د 55 پورې وا پاغی کی دا ذکر او چې کم خلق شرک مستمر گئی همیشه شرک گئی او د توحید نه انکار کې الله بول عذاب په دنیا کې ور کوي بیا باول کې داوا ذکر کړه بیا به دلایل ذکر کړل بیا ورست واقعه د بنی اسرائیل دا غو ذکر کړه پس دا غینه ترغیب قران ته ذکر کو بیا تخفیفات ذکر کړل بیا ورست یو عام قانون ذکر کو او بیا طالب د دنیا او طالب د آخرت ذکر کو ورپسې بیا درجات هغه ذکر کړل بیا پرون درس کې موږ څه تذکرہ کړی و چې د دې زینا یولس هغه خبرې ذکر کوي چې داغي حکم دی سوارلس هغه خبرې ذکر کوي چې داغي نزان ساتل بکار دی د ټول آیت د ټولو خبرو خلاصه بدریو کې راوند شي وا یو ځان د شرک نه ساتل او دویم د مور پلار سره احسان کول دریم ځان د ظلم نه ساتل نو دا دغه 25 خبرو خلاصه ده او بیا په هغه کې ذکر شوی پاداب د مور پلار دغه زیته رسیدلی چې د مور پلار آداب پکار دي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها پوری واقعہ رسیدلی و ذکر چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خدیجه ملګرو لهم وخداله غلا زګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه د مرګ نورسته د هغه د ملګرو هم خیال ساتو نو پدې کې دې ته اشاره ده چې پس د مور والدین د وفات نورسته دا غوي د امزول خیال ساتل نو بیا د آداب چې مور پلار هم د بچی خیال ساتي نن سبا معاشره کې که هغه سوچ او فکر وکړی شي چې موبایل دا یو ذریعہ ده واحد دا د جدای لار ده دا جدای راولي که مور دی او که پلار ده دواړه پلار او مور د دې مثال پر حاضر دور کې دا دی که کور کې وګورې چې مور هم مصروفی پلار به هم مصروفی بچی به هم مصروفی که بچی سهار سکول ته لاړ شي ماسپښین راشي جمهور به خبر هم نه چې بچی راغلی که نه دی راغلی یا په کټ کې ملاسته سکرین بورډ ته لګېدلی یا یې په لاس کې موبایل نیولی هغه به ګرځئ هغې د خپل بچي پته نه لګي چې زما بچی راغلی څه ټایم دی او تلی څه ټایم دی د ده چوټي به څه ټایم شي دی څومره وخت پس راغی کور ته دی خو په دې ټایم چوټي کېږي پکار ده چې دی په دومره وخت کې کور ته رارسېدلی وی که نه بچی ته خو نن ناوخته کولې ناوخته راغلی ستا ټایم خو دا دی ته په دې ټایم چوټي ده او په دې ټایم ته راځي نن ته لیټ راغلی خو چې کله د مور سره دغه سوچ نه او موبایل ورسره سکرین په کور کې موجود وي بیا د بچی تپوس ته ضرورت نشته چې ته ولې لیټ راغلی او ته ولې رانغلی ته ولې وروسته راغلی یا ته ستا خو چوټي په 12 ته په 10 بجې ولې راغلی بچی نو چې کله دغه د بچی تربیت کیږي خو د مور سره کیږي که نه پلار غو سهار لاړ شي ماښام ایله کور ته راشي هغه د ګټې وټې سوچ کوي
نو د کور ذمہ داری بچا باندې د مور باندې ده خو که مور یو طرف د سوچ وکړي اول خو دا سوچ پکاره چې دا مور به کور یو که به نه نن خو د موریانو ډېر لارې دي که نه خاونې په یو طرف ځي ښځه به بل طرف ځي هغې ځانله لار جوړه کړي خاون غریب هر څه بدلېږي چې دا زما دا ښځه چېرته دله خو بس چې خاون غریب وځي بچي به زر زر سنبال کې وایي بچو زه سکولونو ته ځئ شا به ناوخته دی دا بچیم د دې لپاره دا اکثر دا ډېر کچې ولې داخلوي مدرسې ته ولې داخلوي ماسپښین د خوب نه وباسي سارې د لارې نه وباسي ځکه د ماشوم چې اکثر راشي د خپل پلار سره ناسي پاپا موږ دلته تلو پاپا موږ هلته تلو دا او هر بچی خپل پلار ته یو نوم وایي نو هغه ورته ټوله نقشه بیان کړي نو دی چې پلار یې اخوا شوي غرق شوي جوراکي وي تا ورته ولې داسې وي اوس به زما خیر نه اول خو د ټول د مور دپاره د ټول په دنیا کې نظام د بچو تربیت تباه کوي دا مور ولې چې د مور د تعلیم سره شوق نه د مور د بچی تربیت سره شوق نه خو د هغې خپل کاري بس چې سهار په چینې ته روانه شي سهار په کلي وګرځي داسې ښځې پکې په کورونو کې شته چې بچی راشي هغه د بل کره ناستي د بل کره به خوري څکي او بچي غریبانان مې په کور کې تږي شوي سهار به راغلي ماسپښینه پورې په سکول کې مدرسه کې به وي ماسپښین چې کور ته راشي مورینې په کور کې تاله کور ته لګېدلي نو هغه بچي وایي چې خدای چېرته نو هغه بیا په کلي کې پرک کېږي کته به ځي او بره به ځي چې اوس د چا کره لاړ شم مور خو دې ته وایي چې دې د بچي راغونډي ماشوم راشي د هغې له په صحیح طریقه ډوډۍ ورکړي د هغه د مدرسې ټایم د هغه لپاره برابر کړي نو بعضې ماشوم به ناوخته راشي وایي زما مور خو چېرته تللي وه قاري صاحب نو مور یې چېرته تللې وه خو یا به چېرته چینې ته تللې وه یا به چېرته ګاونډیانو کره ناست وه پردیس غیبتونه به یې کول زموږ د ښځو خو دغه کارونه بل کار خو د ښځو نشته خو یا پردیس غیبت کوي پردی جامې انځي او یا د بازار ته تللي چینې ته تللي هلته سوداګانې کوي ځکه نن سبا خو د ښځو نه واک د سړو نه واک تللی ځکه چې ښځه ورته وایي دا جامې مې دله راوړلې دا به جوړې دا پیزار مې دله اخیستې دا به دا چېرته سړی کولی شي چې ستا پیزار زه اخلم که زه ځان له به خپله اخلم وایي دا دور دی ته په څه پوهېږي به وایي زه به لاړه شم د سړي سره به خوله ووایم د سړي سره به ریټ وکړم نو چې بازار ته ته لاړه چې ته په دې سړي سره خوله ووایه او بیا په کور کې چې الله جل شانه ستا د کوم خاوند دپاره اجازت درکړلی د نکاح هغه خاوند ته ځان نه خیسته کوي خو چې خاوند کور ته راشي لاس به د تورې سقای ماشوم به انځلی قسقه لاس باندې به راباسي اخوا ځي به او دې خوا به ځي اخوا به ځي او دې خوا به ځي نو خاوند چې کور ته راشي هغه غریب وایي چې دا څه غوجلې ته رعادت نه شم کولی او که چینې ته ځي یا د بل چا خادی له ځي دومره کریم پوډر ومږي دومره سپري وکړي چې په لاره هم روانې هر سړی ویل دا ښځه خو دومره بنتې ځي نو ولې من ښایست د خاوند ښایست راغستی بل ته ځان ښایسته کړلی نو معاشره به څه شي نظام به څه شي موږ د بل نه خواله غواړو پس خواله په ځان کې چې ته ځان برابر کا هغه مثال لیکنه یا چېرته ښځه تلو په دې یو تعویزګر پسې او نن سبا خو ټول په دغه چل باندې قرآن هم د تعویز دپاره دی پرون یو نیټ باندې یو عالم کتو مازدیګر کې د دې کولی باغ کې د درس کې ماښام یو ښځه راغلی ماشوم را پسې کمرې ته راغی چې بچې قاري صاحب تا ته آواز کوي ما یې چې څه وایي وی چې راله بیا به یې قرآن راغستی مور دی چې هبه یې ولي خدمت وی چې په دې قرآن کې ما له پال وګوره مور دی چې هبه یې خفه کېږم قرآن د پالونو کتاب نه دی نن خو موږ مولیانو له سره پاره ګرځولی د تعویزونو دپاره د پالونو دپاره بس جمعه پکې الګه جمعې شپه ده هغه پلار دې مړلو خیرات پسې نه کې اسې د کټ نه ورغړو اسې د خټ نه ارتاو کو نو چې کله سړی ځان په دین پوهېږي هغه بیا دا خبرې نه کوي خو چې دین نه سړي ته ازده نه دین ته هغه غوږ نه که دین وی نو هغه ورته غوږ دی نږدې ورته هغه وایي زه پوه یم ځکه په نیټ باندې ملا شته د هغه سره ممري کارډ او دا شته هغه هر ملا اوري په تاسې که پنځه وخته که تاسې کله بره کېږي خو هسې به ځان له کېږي نو د هغه په تا باندې یقین هغه ملا چې هغه ورته په نیټ کې بس دی ورته په کټ کې پروت او داسې وي او چې دا مسله وي بیا به کې دا بعضې به کې ناشنا خبرې کوي را به شوې قار چې دا مسله څنګه ده ته ما ته ووایه ابا دا مسله داسې ده مړه ما خو یو ملا تپوس کړی هغه داسې وي نو هغه به ځان چېرته یو خبره یو شانتي کړي د به تعبیر بل شان وایي مړه زموږ کار صاحب مسله صحیح نه کوي خو چې کوم مسله د صحیح کوي په دې صحیح عمل کوو که نه بیا وایي هلکه د مولانو اختلاف دی د مولا خو په مانځه کې اختلاف نشته که پنځه وخته ته به سهار په کور کې اوده پروت ته جومات ته ولې نه راځې په دې مسله کې اختلاف ونه کړو چې تا ته وایي پنځه وخته مونځ فرض دی په دې کې د یو مولا اختلاف نشته پنځه وخته مانځله جومات ته راځه که نه په دې کې نه بهرحال نو
ادب موږ ذکر کول چې د ماشوم د پاره لاولنې د ادب ځای مور ده خو چې کله مور په داسې طریقه بچی عادت کی او کله خادی روان کړي کله غم روان کړي او زمونږ په معاشره کې خو نن صرف د تعلیم د سکول خبره ده چې چېرته د اتوار ورځې مدرسې کې به دوه ماشومان یا پنځه به ناستې نور څه شول نن د نیا کره تللی د هفتې د ورځې نه یې وله رشکه او دا بوک کړي او بس وربه مخه کړي ولې دا دین زمونږ ستاسو وایي نن په دنیا کې وایي عزت نشته ولې نشته تا چې کوم څیز عزت والا دی هغه خو تا ښکته کړی دی د قرآن تعلیم عزت والا دی هغې له تا څه وای دا خو مړه یو ورځ د چوټي بوی کنه د سکول د اتوار په ورځ د ماشوم چوټي نو اکثریت موریان هم د پلار کر روان او بچی هم روان کړي او خادیان هم په دغه ورځ خو دی او غمونه هم په دغه دا ولې چې د دین د قرآن د دې عزت زمونږ په سینو کې نشته نو ځکه خو د ماشومانو معاشره داسې روانه ده او که مدرسې ته راځي دا غم ورسره نه چې بچی سره ټوپۍ نه ده وړې بچی ته خو سپاره نه وړه او چې سهار سکول ته ځي په دواړه مخه بوله سونډې واړی او بیا بول په مخ باندې غوړ لاس راکاږي هله بچی تعلیم لځي د قرآن تعلیم دا ورته موږ ښه نه ښکاري ځکه خو چې ماسپښین نازي ته ماشوم ته به ګریوان مه تړه اب داسې لاسونه وایي سپی به په هغې نه ته یې خو سکول ته داسې ولېږه چې دا یا دا پینټ شرټ شلېدلي چې واپس را خوشی کړی چې ځه دا ستا تعلیم دغه دی نو بیا موږ وایو هلکه بیا ورته سر خارېږې ټوله ورځ ترې غذا شوه خو موږ خو دا نه کوو موږ وایو ماشوم دی به خیر دی که دی نن ته وزغلی چې سبا وایي چې مړه بله مدرسې ته زه پرېږدوم د ساړو وایم او یا وایي دا پې قاري صاحب سبق پرېښود قاري صاحب سبق پرېښود قاري صاحب ورته تربیت ورکوي چې دا جامې صحیح کړي ټوپۍ ول ورکوئ جامې ورته اغوندوئ چې د کور راشوې اودس وکړه چې اکثر دا بعضې ماشوم را چې ته یې خپې سین کې که نه داسې سقا خپې وي هغه په ورځ کې چېرته دا خپې نه وینځلې سهار سکول ته تللی او د جورابو هغه سقا بنتې را روانې نو دا مور ورته دا نه وایي چې بچی دا خپې وینځه که نه مدرسې ته ځي هله ښکلی اودس وکړه که مور ورته په کور کې دا تعلیم ورکړی چې بچی ته خو سکول نه راغلی ډوډۍ دې وخوړه ښکلی اودس وکړه ګرمې اوبه دي نن سبا خو په هر کور کې اوبه موجود وي که نه ګیس لګېدلی بس د سکنډونو بخاني چل خو نه دی چې پخوا به زنانه دا ټیمان جامونه پاره به اوبه ګرمولې نو د یوې هفتې نه به یې څیزونه جمع کړل چا به یې جمع کړل نو بیا به په ټیم پسې کېښودل نو ټیم به ګرځېدو هلته به کور کې چاپېره شخړې ګرځېدې هلته به جامو په لګن کې به جامې راګېستې وې هغه به انځلي او د هغې نه مخکې دور ته چې لاړ شي د خوړ غاړې ته به تلي یا به د سیند نهر غاړې ته تلي هلته به انځل کول چا به ټیم ګرمو چا به اوبه راوړي دغه اوبه به اوس خو الله پاک دومره اسانتیا راوسته او دومره دغه راغی سهولت چې هر څه په کور کې موجود دي او چې د هغې نه سوا سهولت په کورونو کې ګرمې اوبه موجود دي ټوټۍ کولا وکړه بس ګرمې اوبه اوس خو آسان ابوز یو ملګري دوکان کې ناست وم غالبا دا سپیکر یې مې راوړی نو هغه سړی لاړه راډې راواغست وایي دا 3500 واټ هغه وایي لاړ شه مړه دا دې دومره ګران واغست خو په 2500 روپۍ ټوټۍ واخله چې بس سوچ کې دا ټوټۍ کولا وکړه بس اوبه په خپله ګرمې راولي نو د اوبو سره تعلق په سکندونو کې ټوټۍ څنګه ګلاوال او سوچ خودل اوبه به ګرمې راوځي نو نن سبا خو څه ګران نه دي بهرحال خبره په دې پورې کوله چې ماشوم له ادب د اولنی د ادب ځای مور ده چې مور د بچي د تعلیم خیال وساتي اکثر زموږ په معاشره کې بچی له چا د لاسه وران شي د مور د لاسه پلار غریب خو سهار لاړ شي ماښام راشي هغه ته د ورځې د کردار پته د خپل بچي نه لګي چې دا بچی چېرته و دی چېرته تلی او چېرته نه و تلی مدرسې ته تلی او که نه و تلی ماسپښین چې دی کله د جامې به ورته تړلي بټو کې دا پلان کې ځای ته ویسه چې هلته یې جوړ کړي بیا به یې راوړي او یا به وله یو څیز ورکړی کله بازار ته ځغلی او کله یو ځای ته ځغلی او کله بل ځای نو چې بیا لږ لوی شي نو وایي ما له خو ژبه مې نه وړي وایي سبق را نه راځي نو چې بیا لږ لوی وخت تېر شي بیا خپل بچو ته منګه خو داسې وخت تېر کړی چې ته داسې تېروه که نه نو تا یې تېرو تا له خو وخت درکړی خو مور پرېښودي په کور کې کله یې بازار ته لېږلی او کله یو ځای ته او کله یې بل ځای ته نو چې اصل د بچي لپاره تربیت د مور غیږه ده د مور تربیت دی چې مور ولا په صحیح طریقه سهار د سکول څنګه سوچ کوي که نه دغه شان د قرآن د تعلیم د قیدي د تعلیم او چې چا د قرآن د دې عزت او د دې احترام یې کړی د دین قدر یې ورکړی قدر یې کړی الله جل شانه هغه ته عزت ورکړی دی د دې وجې نه چې موږ او تاسو د خپل بچو د تربیت ښه سوچ وکړو معاشره به الو ښه طرف ته ځي معاشره به الو صحیح طرف ته ځي چې کله موږ د ماشوم تربیت په صحیح طریقه باندې سوچ وکړو نو ماشوم طریقه تربیت به څنګه کېږي نو بیا د هغې لپاره اولنۍ لارې د مور د طرف نه ده چې دی سکول ته ځي هغه ته ښه خبرې کوي هغه ته ښه جامې وله ورکوي
ښه کپړې ول ورکوي د هغه بیا اودس لږ اودس وکړه نو استاد خو هر ټایم دې چلته هم دی وزګار چار ماشوم راځي هلته راشه دا اودس کړلی که نه دی کړی هله راشه دا څه ټایم په کار دی د مور چې کور ته راشي بچی تا مونځ وکړو نه یې دی کړی ورشه ښکلی اودس وکړه مونځ وکړه نو او ماسپښین کو ګنټه نیمه ګنټه ټایم نو ته د هر ماشوم نه تپوس کوې مونځ ورته وایې که سبق ورته وایې که کلمې ورته وایې که په مونځ یې پوه کړې که څه ورته ښې او که چې 4 بجې شي جوار هر یو پاسي وایي قاری زموږ د ټیوشن ټایم پوره دی وایي ټیوشن له بیا ځم بیا هلته ما سر وایي نو دلته ناوخته راشي او هلته یې سر وایي نو په هر ځای کې نو د دې دپاره اول تربیت د مور غی چې مور په کور کې د بچي هر قسمه تعاون کوي که دی غلط کار کوي غلط طرف ته ځي پکار ده چې د خپل خاوند ته رای ورکړي چې او ستا نن دا ماشوم سکول ته نه وتلی نن دی په 10 بجې راغلی دی نن دی مدرسې ته نه وتلی بار ګرځېدو ماښام راغلی نو چې د ماشوم دپاره دا طریقه تا جوړه کړه چې ته بچې ته سکول نه راځي ته به اول کور ته راځي ته چې مدرسې ته ځي د کور نه به اجازت غواړي سلام به کوې مدرسې ته به ځي چې د مدرسې نه راځي ډایرکټ به کور ته راځي نو چې په دې ټایم ټیبل ته عادت کړو دی چې تا ته پته لګي چې دی بې ټایمه راغی هلکه دی پټ شوی دی چېرته تللی بچې ماښام خپل پلار ته وکړه خپل خاوند ته چې دا بچې نن نه وتلی هغه به ورته قار وکړي ته ورته قار داد وکړه نو دا بچې به یو ورځ بله ورځ بس دی په طریقه باندې هم روان شي د رب مستقبل به هم ښه شي اوس خو نه پوهېږي خو چې لوی شو بیا به هر ټایم دعاګانې کوي چې الله جل شانو زموږ د مور پلار زموږ کم تربیت کړی دی زموږ د مور پلار موږ ته کومه لار ښودلې ده نو هغه لار هغه سوچ فکر بیا به هر ټایم د خولې نه دعاګانې په زړه باندې دعاګانې او هر ټایم وایي چې الله زما له مور که وفات نه په دنیا کې الله ژوند وله ورکړي د نیک عمل لپاره که مرګ نه پسې الله آخرت ښایسته کړي نو چې که دا دعاګانې کوي دا لږ دي او حدیث کې راځي وایي چې کله انسان مړ شي د هغه نه پس د دریو کسانو عملنامه نه بندېږي یو هغه کس چې د هغه اولاد نیک وي د نیک اولاد مطلب دا دی چې خپل پلار دپاره دعا کوي د خپل مور دپاره دعا کوي د آخرت دپاره ول دعاګانې کوي نو چې دعاګانې کوي بس د ده عملنامه څه شوه جاري شوه او یو صدقه جاریه یو دعوت کوونکی چې کوم سړی دعوت کوي بس د ده عملنامه نه بندېږي زه ده ته ویلي هلکه مانځه ته راځه دی به مانځه اخته شوی ده به بل ته ویلي ده د بل سره خبره کړې ده یو خبره کړله هغه یو بل کس اورېدله د بل سره په لاره ملګری شوی دی هلکه دا خبره مې اورېدله ته یې مې زده کړه بل ته به وښې نو دا یو لار سلسله شروع وي قیامت به راشي خو عملنامه بنده نه شي نو د دې لپاره جدوجهد کوشش سوچ فکر نو الو چې کله سړی سوچ فکر کوي کوشش کوي الله جل شانه هغې له بیا عملی جامه ورکوي نو الله دې موږ او تاسو د صحیح عمل توفیق او د اولاد د صحیح تربیت توفیق راکړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار